امام ابو حنیفه رحمه الله دا لوی امام تیر شوی دی او په دې امت باندې د هغې ډېر احسانات دي. هغه به د شپې معمول دا جوړ کړی و چې په ګرمۍ کې به د کور د چت ته پاسه ټوله شپه یعنی اکثره حصه به د شپې عبادت کو، الله ته به ولاړ او د الله عبادت به کو، جړل به د خپل کور په کوټې د پاسه. ته د کور سره یو لګېدلی کور د ګاونډي چې کوم و هغه د موچي و، موچي چمیار، یو غریب سړی و، چمیار کا ځان مزدورکار سړی و، د ده په ګاونډ کې پاتې کېدو. د ورځې به یې ځان له مزدوري کوله، د پیزار جوړولو خرڅولو دا کار به یې کو، او د شپې به بیا شراب څکل، د شپې به بیا شراب څکل. نو شراب به یې چې وڅکل په ځان نه به پوهېدو او ټپې مپې به یې کولې او څه ګډې وډې به یې ویلې، خلک به یې خوب ته نه پرېښودو، تر هغې پورې به دی لګیا تر څو چې به له خوب نه ورغلی. دا د هغه ژوند و، د ورځې مزدوري او د شپې شراب څکل او چې څو به وله خوب نه ورغلی، په دې خپل کار کې به مبتلا و. امام صاحب به د کوټې د پاسه عبادت کو، د به هغه شور اورېدو، د دغه چغې او بدې ردې به یې اورېدلې. یوه شپه داسې راغله چې امام صاحب رحمه الله د شپې عبادت کوي د کوټې د پاسه، خو د دغې ګاونډي څه شور شغب رانغی، څه زوږ رانغی د دغې کور نه. د امام صاحب سره فکر پیدا شو چې آیا د سړي د څه چل شوی دی، که ولې نن شپه خو غلی دی. نو امام صاحب رحمه الله د شپې پاسېدو، د زماني امام دی، د الله ولی دی، نو د کوټې نه کوز شو، دی ګاونډي کره ورغی، دروازه یې ورته وټکوله. چې دروازه یې وټکوله، هغې ورته وی حضرت ته په دې ټایم باندې زمونږ په دروازه کې څه کوي، ولې؟ امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی د هغې سړي شور نه راځي نه نو ستاسو کور کې چپتیا ده، خیر خو دی، ولې هغه سړی سم دی؟ د کور نه ورته هغوی وویلو وی حضرت د نن نه بعد به تم شور وانه اورې، موږ به هم وانه اورو. امام صاحب ورته وی ولې؟ وی بس تنګ کړي وو، خوب ته یې نه پرېښودو، هغه موږ جیل له ورکړی دی، هغه موږ سره ورکړی دی، جیل له خو ورکړی دی. د دغې زمانې جیلونه داسې وو که نه چې جیلي به لاړ، شرابي کبابي ګناهګار به خو چې راته نو اصلاح به یې شوې وه، په جیل کې به ورته د خیر خواهی خبرې ښودلې، اصلاح به یې ورله کوله، د مونځ پابند به یې ګرځو. وی هغه موږ جیل له ورکړی دی، موږ چې ځان خلاص کړی، موږ وی هلته به ټیک شي، بیا به یې راولو. صحیح شو، امام صاحب راغی، خپل عبادت کې بیا مشغول شو. سبا له سحر شو، رڼا ولګېده، امام صاحب روان شو د کوره. چې د کوره روان شو، د هغې زمانې د تاڼهدار چې کوم د تاڼې مشر چې د جیل مشر چې کوم هغه له امام صاحب ورغی. چې امام صاحب ورغی او دغې تاڼهدار د هغې زمانې چې کوم په امام صاحب څنګه سترګې ولګېدی چې امام صاحب زمونږ ځای ته را روان دی، په منډه وله راغی، وی حضرت تاسو دلته خیر خدای ولی؟ امام صاحب رحمه الله ورته وویل وی او دلته زما کار دی، دلته می کار دی. هغه ورته حضرت چې تاسو راتلی، ستاسو دربار ته خو د زماني بادشاه چې کوم دی هغه حاضري کوي، ستاسو دربار ته حاکم حاضري کوي، بادشاه حاضري کوي، نو زه غونته ناچیش به درغلی و که نه؟ نو امام صاحب رحمه الله ولې جواب ورکړو وی د چا چې کار وي نو هغه په خپله ځي، د چا چې کار وي هغه په خپله ځي. نو زما سره د بادشاه کار وي نو زما ځای ته ځکه راځي، زما ستاسو سره کار نو ځکه زه په تاسو پسې رالم. هغه تاڼهدار ښه په یره کې شو چې د امام صاحب زما سره څه کار دی، زما غونده که وړوکي سړي سره د څه کار دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایل وی تاسو یو سړی گرفتار کړی، دا نښی دا داسې زما په ګاونډ کې پاتې کېږي، دا نشانې دی، تاسو معلومات وکړئ، تاسو گرفتار کړی دی. هغه چې معلومات وکړو حضرت بالکل دا سړی موږ راوستی دی، دا موږ راوستی دی. امام صاحب رحمه الله ورته وفرمایلو زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، زه کولی شم چې د هغه ضمانت وکړم، ما ته اجازت شته دی؟ هغه تاڼهدار ورته وی حضرت ستاسو خو یوه خبره هغه قانون جوړیږي، تاسو چې یوه خبره وکړئ هغه د دې ملک قانون وي،
ستاسو یو فتوا د دې ملک قانون وي چې تاسو وایي زه د هغه ضمانت کوم نو زمان ناچیز غونته کې څه حیثیت دی چې ستاسو خبره رد کومه خو حضرت تاسو به هغه سړی پیژندلی نه ستاندار ته حضرت تاسو به سړی پیژندلی نه وي هغه خو ډېر شرابي سړی دی ډېر کبابي سړی دی کور والا ته تنګ راغلی وو مونږ د هغې په خوله باندې ګرفتار کړی دی امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وایي ما ته پته ده زه یې پیژنم زما په ګاونډ کې دی بیا هم د هغه ضمانت لا راغلی یم که ما ته اجازت وي زه د هغه ضمانت کوم هغوی ته وایي حضرت چې ستاسو خوښه ده که نه ستاسو ضمانت قبول دی تاسو زه یې مونږ کور ته درلیږو تاسو زه یې مونږ کور ته درلیږو امام صاحب رحم الله ورته فرمایي وایي نه زه ورته انتظار کوم زه د ځان سره یو ځای بیام زه د ځان سره یو ځای بیام بهرحال هغې ورسره هغه پرېښودو امام صاحب سره په لاره باندې دغه شرابي سړی را روان دی دغه شرابي سړی د امام صاحب سره را روان دی په لاره باندې او ته به چېرته دا ونه مومي چې امام صاحب په لاره باندې هغه رټلی دی یې ورته نصیحت کړی په لاره ورته نصیحت هم نه دی کړی هېڅ یې ورته هم نه دی ویلي بس خاموش ورسره را روان دی کور ته یې راوستو چې کور ته یې راوستو د ورځې باقي حصه تېره شوله بیا شپه راله چې بیا شپه راله امام صاحب رحم الله بیا په خپل عبادت کې د کوټې د پاسه مشغول شو کور نه بیا اواز نه راځي بیا خاموشي ده بیا خاموشي ده زوږ رانغې چې کله د تهجد ټیم شو امام صاحب سره بیا فکر پیدا شو یاره ورځم د کور والا خو به ورته څه نقصان نه رسولی ما خو ضمانت وکړه مې اوس داسې نه چې د کور والو چېرته مل کړی نه نو چې د تهجد ټیم شو امام صاحب ورغی نو دروازه د کور کوله پرته ده نو چې امام صاحب دروازه وټکوله او داسې به بره یې وکتل ناڅاپي نظر یې ولګېد مسله پرته ده شرابي پې ناست دی په سجده پروت دی او د الله په دربار کې به چغو چغو جاړي نور خلق وده پروت دی دغه شرابي په مسله باندې د الله په دربار کې جاړي چې کله سلام یې وګرځو امام صاحب ورته د دروازې نه تماشه کوي هغه پوه شو چې په دروازه کې څوک ولاړ دي دروازې له راغی امام صاحب رحم الله ورته فرمایل وی تو او په تهجد باندې ولا او الله ته جړه او هغه شراب هغه څه شو هغه به جړه شو وی حضرت ما چې شراب سکل کنه ما چې نشه کوله کنه زه غریب سړی وم ما ته به هر سړی سپکې سپورې ویلي هر سړی به تنګولم ما ته چا د عزت په نظر نه دي کتلي زه به چې شپې له رالم ما به خپل غم په شرابو غلطاو ټوله ورځ به خلکو بازار کې ورټلم سپکې به یې راته وویلي ډېر سپک سپور به شوم چې کور ته به رالم ما به خپل غم په شرابو غلطاو نشه مې به کوله چې ما ته د زمانې د ولی د زمانې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مینه میلاو شوه زه د شرابو په نشه اوس څه کوم زه اوس د شرابو په نشه باندې څه کوم ما ته خو د امام ابو حنیفه د مینې نشه راکړله زما هغې نشې ته ضرورت پاتې نه شو د دغې موچي نه د دغې شرابي نه بیا د زمانې ولی جوړ شوی دی امام صاحب رحمه الله دا نه دی ویلي چې زه د زمانې امام یم زه به تاڼې ته ځم نو زه به د یو شرابي ضمانت کوم زه په لاره باندې د تاڼې نه را روان یم ما ټول خلک پیژني ما سره په لاره باندې یو شرابي را روان وي نه امام صاحب هغه له مینه ورکړه او د هغې مینې په نتیجه کې هغه څه شو د الله ولی جوړ شو الله ولی جوړ شو داسې به نه کوي چې زه خو یم زه خو رسېدلی یم زه خو نیک سړی یم دا نور خلک دا خو د سر مسلمانان نه دي سړیه دغې ځای کې شیطان بیا څه کړي غرق یې کړي تباه یې کړي برباد یې کړي دا په بله جامه کې ته ووالې دا مسله معلومه شوه د یو سړي ډېرې ښځې دي په کار دا چې چا طاقت وي چې ځانه ډېرې ښځې وکړي ښه خبره ده شریعت اجازت ورکړی مرۍ مه د ډېرو ښځو نه دا شرعي طریقه ده ښه په کار دا چې الله تعالی طاقت ورکړی چې دی وکړي ښځې شرعي طریقه ده او نه پکې د اولې ښځې نه اجازت شرط دی چې وکړې زه به هغه رضا کړم نه تا د شریعت اجازت درکړی دی خو انصاف پکای کو په ځان دې دا ګمان نه وي چې یاره زه انصاف نشم کولی کو بله ښځه وکړم بس دا بله بیا پرېږدم ډېر بدبخته داسې وي چې یو ښځه وکړي هغه به پرېږدي نو بیا یې طلاقوي او نه ورته ښځه وایي یار یا طلاق ورکړه او یا یې ښځه کړه
یو ځای کوم ټلیفون راته وشو ما سره کسان ناست ما سره خبرې کولې پېښور نه نو ما ورته په جواب کې دا وي مې طلاق ورکړه طلاق مې بالکل طلاق ورکوه په دغه مصروف وم ما بار بار ټلیفون کو نو ما ورته مې طلاق ورکوه طلاق نه هغه کس خندل ما ته کتل چې دا مولي صاحب سوي دی خو طلاق ورکړه ښځې ده نو ما چې ټلیفون بس کړ ما ته مولي صاحب خبرې غلورې کوو خو دا خبره مې وختي راځي په کې زه راځي دا خلکو ته راته څه وایي ته ما سړي ته وایي چې طلاق ورکوه مې ته خبره پوه نه شوې که نه هغه راته وي ښځه مې ده خو دویمه ښځه مې کړې ده هغې بلې زه پیسې ورکوم هر څه نفقه هر څه وله ورکوم خو بس نور حق یې نشم پوره کولی نو زړه مې نه غواړي پیسو ته ضرورت یې وله ورکوم خو نور حق یې نشم ادا کولی نو مینه مې ورسره نشته دی نو نو زه چې کوم طلاق ورکوم که داسې وساتم ما ورته مې طلاق ورکړه طلاق نو دا طلاق لفظ ما په دغې ځای کې وي چې د هغې حق پیسو ته د هغې حق نشي ادا کولی زه ور خرچه ورکوم زه چې د هغه په کور کې نشم برداشت کولی جدا کور مې تر خړې درې بچي مې ورسره دي پیسې ولې لېږم چې زه دغه خرچه کوم ما ورته مې طلاق ورکړه په دې باندې ته ګناهګار یا خو د دواړو سره بیا یو شان انصاف کوه چې انصاف نه ورکوي طلاق ورکوه طلاق راستولي الله دې دی چې د ښځې او خاوند ژوند نه کېږي نو د یو بل نه دې څه شي جدا شي د ښځې او د خاوند ژوند نه کېږي د یو بل حقوق نشي ادا کولی یو بل نه دې څه شي جدا شي دا زموږ پښتنو خلکو یو لوی څیز د دې طلاقونه جوړ کړی دی ښځه به نه یې فرېږدم او نه یې ښځه کومه نه یې فرېږدم او نه یې دا درته لوی د غیرت خبره ښکاري چې نه یې فرېږدي او نه یې ښځه کوي نو شرم به درله جوړ کړي نو بیا باړو خلاصېږي نه نو بیا وایي ولې ما یې دغه کوم دا نه وایي چې زیاتې د چا د طرفه موجود دی زیاتې خو زما د طرفه موجود دی ولې ورته ښځه نه وامه ولې نه طلاق کومه شریعت حکم دا نه دی ښه شریعت د هرې خبرې حل ویستلی دی د هرې خبرې حل ویستلی دی مې خبره مې څه پورې کوله د نبي علیه صلات وسلام ګڼې بیبیانې وي ګڼې بیبیانې وي د نبي علیه صلات وسلام به انصاف کوي بله خبره درته وکړم څومره صحابه کرام چې موجود دي که نه په دې کې به تا ته داسې صحابي صرف د یو نه ما سوا میلاو نشي چې هغه یوه ښځه کړي حضرت صرف یو صحابي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی غالبا چې دغه صرف یوه ښځه وه نور د ټولو صحابه کرامو دوه او درې او څلور ښځې یوه ښځه پکې د یو صحابي نه وه چېرته قرآن شروع د دوو نه کړې د مثنى وثلاث ورباع دوه دوه درې درې او څلور څلور یو د چا چې طاقت یې کولی شی ښه کولی څلور ښځې تېره ورځ کې ما ته یو ټلیفون شو د پېښور نه ما ته ټلیفون نه ډېر زیات کېږي یوه زنانه وي مولانا صاحب مجي ما له څه وظیفه راکړه او ډېر سخته په ژوند کې تنګه شوې یم ما ولې خیر دی مسله دا ده چې خاوند مې د دویمې ښځې سره تعلق دی او خفه په دې باندې یم که نه چې په دې ګناه باندې مبتلا دي نو زه یېرېږم چې ما هم الله بچي راکړي نو سبا به دا ګناه زما د بچو نه وځي په دې باندې پریشانه یم نور څه فکر را سره نشته دی خو پریشان په دې یم چې د هغې تعلق هم غلط قایم دی د یو بل سره او اوس دې ته جوړ دی چې نکاح کومه نو ما ورته په جواب کې اجازت وکړه چې نکاح وکړي اجازت ورته ورکړه چې دویمه نکاح وکړي خبره خو دې مناسب دا ممکنه نه ده خو څه وظیفه راکړه چې کټار شي دا ممکنه نه ده دا اجازت نه ورکوم ما چې دا اجازت ورکړه په وظیفه راګرځم نه زه تعالی وظیفه درکم بس دې کوم ته کټ خو دا له شی راخ کړی دی چې بس دوی مخزو شه بس تبو دا د اندواني رسم دی ښه اندوانو کې یو سره د هر څو خزو سره تعلق ساتلی شي خو دوی مخزو نشي کولی ناروا تعلق دې ساتي هر څو خزو سره خو دوی مخزو نشي کولی شریعت څه وایي طاقت تشته وکړه دوی مخزو درېیمه وکړه څلور وکړه خو چې او دا هلاکو خان دا ډېر ظالم و ظالم چې کله په بغداد کې د په معتصم بالله باندې حمله وکړه که نه مسلمانانو چې کوم خلیفه و په بغداد کې به د حمله وکړه د معتصم بالله قرآن ته ناستو تلاوت یې کو او پیغله لور یې ورسره په خوا کې ناسته وه نو چړمبې غشی وچلو نو د هغه لور پرې ولګېده پیغله لور یې وه د هغې نه دې وینو داسې د پوارو په شان دارې شروع کړې په هغې ځای باندې شهیده شوه او راغې بیا د ده نه سر قلم کو د معتصم بالله نه د قرآن د پاسه د ده نه سر قلم کو او چې کله بیا د ده د کور زنانه به وستي که نه چې پای کې د ده خپله ښځه هم وه د معتصم بالله چې کومه ملکه وه د بادشاه چې کومه ښځه وه دی به وسته نو دې ظالمانو به د مسلمانانو ښځې ګرفتارې کړي وینځې به یې ترې جوړې کړی بیا به یې د هغې عزتونه هم خرابول نو چې کله دا به وسته که نه نو د معتصم بالله دې ښځې خپلې وینځې ته په غوږ کې یو خبره وکړه نو هغې وینځې ورته وي ټیک ده ټیک ده نو چې هغې ورته وي ټیک ده سر یې وړکو که نه نو دا خوشحاله شوه خوشحاله شوه اوس چاته پته نه لګي چې دوی څه خبرې وکړي چې کله دوی د دې علاقو خان عدالت ته حاضر کړي او هغه ناست دی دوی ورته مخامخ ودرولي چې مخامخ یې ورته ودرولي د هغه د کور زنانم وي او د هغه چې کومه تورې وي نیزې وي کومه اسلحه پرته وه هغه یې سره هم خواته کېښوده پوجیانو وی حضرت دا د هغه د کور ښځې دي دا مې تا له
وینځي راوستي دا ځان له وینځي کا او دا د معتصم بالله اسلحه د دام په مالی غنیمت کې والا د معتصم بالله چې کوم خزه وکنه دې هلاکو خان ته وی اے ظالم بادشاہ اے جابرا اے ظالما یو خبره یاد وساته زما د خاوند دا کومه اسلحه چې پراته ده د خلیفہ چې کومه اسلحه پراته ده یاد وساته ګوره دا در هغه پورې زخم نه جوړي تر څو پورې چړمبه گزار پیغه نه وکړي په دې چې به معتصم بالله تر څو پورې حمله نه وکړي کنه نو دا غوسول نه کوي یا سیدی راوړي د اسلحه ځان ته به کې خو ګوره دا غوسول نه کوي هغه وی ښا دا څنګه اسلحه ده چې غوسول نه کوي وی تجربه درته په وکم معتصم بالله د خزي سوي وی تجربه په درته وکم هلاکو خان په خندا شو وکړه په تجربه ځه د خپل وینځله تور راواغسته او خپل وینځله ورکړه وی دا والا او چې وینځ تور تاو کړه او د دې خزي له پرې خو د په منځ دوه ټوټه کړه دوه ټوټه کړه دای دا وینځ په وکړی وا چې ګوره زه د بادشاہ خزایم او زه مسلمان یم ما قتل که خو د دې ظالمانو لمې ورنه کې چې زما د عزت سره لبي وکي زما د عزت سره لبي وکي چې هغه تور او چته کړه دل را پرې خو د دوه ټوټه شو هلاکوهان خو پوه شو چې دا خو را سره چالو کو دا خو ځان مړ کو خو زما بی عزتۍ له ځان رانه کو خو په لاس باندې به سرانه لو او دې به مرشه څنګه ور ظالمانو انجام الله تبارک وتعالى ډیر بد کوي ښا یاد وساته او نمرود الله تبارک وتعالى پس مردار کړو په ماشي باندې چې کوم انسان ډیر زیات تکبر کوي کنه الله تبارک وتعالى دا مردم داسې کوي چې د خلکو په نظر کې ډیر رسوا شي نمرود د خدای داونه وکړي دي نه بل غټ تکبر کې دي شي وی زوی رب یما نو الله تبارک وتعالى علماء لیکلي هغه ماشم وي ګړو اماشم سو الله تبارک وتعالى خودلا چې زما په مخ کې باندې ستاسو د حیثیت ته تم تکبر کوي هغه ماشم علماء لیکلي ګړو مزغوت نه وته بس سر را اوس وخینو نو دا هلاکو خان چې ده کنه د سره مسلمانان قیدیان نو د ځان لراويستلو خپل فوج ور سره دی او د خپل فوج نه مخ کې ناشته په اسپان دی د مسلمانانو درې صفونه ځان ته روخ کړه داسې درې صفونه او د دې کوم جلادانو کنه سرونه چې به د خلکو نه والو هغه ټول روغ وفتل ایزه به درته ګورم دا یو نصر وخی د مسلمانانو درې صفونه ځان ته جوړ کړو نو د دې کوم جلادانو هغه شروع شو د یو مسلمان نه به سر وو په صفونو باندې شروع شو بلومبي صف شروع وکړه نو پدې کې یو بوډا سپینګیره او د مسلمانانو پر سب کې یو بوډا سپینګیره و نو چې دې بلومبي صف شروع کړه کنه نو هغه غلې غونته د بلومبي صف نه دویم صف ته شاته شو او دوی لګیا دي د مسلمانانو سرونه وې دا ویني داري وي مل تکسر دي چړمبه صف ختم شو په دویم صف باندې شروع کړه د مسلمانانو اوس هلاکوهان چې ده کنه د نظر اوس په دې بوډا باندې په سپینګری باندې چې د ډومبي صف نه خدایم ته تخت خجور کې د سکه د مرګ نسوم رېریږي چې کنه په دویم صف هغه شروع کړه کنه نو چې د تر رسیدنه د غره دریم صف ته شو اوس دریم خو اخیری صف کنه نو چې دویم ختم شو کنه نو په دریم صف شروع کړه پسون مسلمانان شهیدان کړو نو چې په دریم صف شروع کړه نو چې دته جلاد را نږدې شو په دې تور واړه ولا هلاکوهان په اس ناشته چغه ولا بس ودرېګا گزارونه کې چاغه ودرېدو ودا بوډا مال ورو واړه دغه بوډا ورو وختو ایما ته خیال له دړم بي سپنا دویم ته تختې د مرګ نه وېری دي د دویم نه دریم ته تختې دي ای بوډا وای راته جوس په چارته تختې د دریم نه شاته بل سات نشته نو اوس په چارته تختې تا به اوس زمانه سوق بچ کی دارته وایا دا غسپینګری د خلینو ورته وتل وی الله سوق من بچ کی الله دا لفظ الله نه دی دا ډیر درون لفظ دی دا تر کافر په مخ کې وته تر کافر په مخ کې نارای تکبیر الله اکبر आवाज وکا دا کافر په مخ کې تر الله اکبر आवाज وکړه لرزه په راځي دا आवाज ګره په کافر ډیر درون لګي ښا ډیر درون پی لګي او ما په خپل تجربه کړې ده
چې الله اکبر دا به ډېر دروند لګیا ته مظاهره نه وه مخکې وخت کې نو چې هغې الله اکبر وي الله څوک به دې رانه بچ کړي هغې بوډا وي الله بس د په لاس کې ګروز و په اس باندې ناست دی شاته د فوجونه د ګروز ته ښکته ورتاو شو هلاکوهن نه ګروز و ښکته ورتاو شو چې د ښکته ورتاو شو د دا یو وخت په د رکاب نه راویستله د اس د رکاب نه او دا یو په رکاب کې پرته وه او داسې ښکته شو چې دا ګروز راوچت کړي نو چې ګروز یې راوچتاو نو دی راواختېدو پسې راواختېدو نو چې راتاو شو نو اس وترېد اس وترېد او یو وخت په رکاب کې پاتې شوله د زین پر رکاب کې یو وخت پاتې شو اس وترېد جو اس منډې کړې اس منډې کړې هلاکو خان پسې راښکل شي فوج پسې دی خو اس په غرونو په ګټو دانو چې خلک رسېده د هلاکو خان نه سرمن هم وتې وه مردار شوی و پوجیان چې د هغې بوډا خواله راله بوډا ته یې وکتل پوجیانو ته منډې کړې هغه ته هم تښتېدله دا خو ډېر دغه سړی دی نو الله تبارک وتعالی هغه بیا په داسې مرګ باندې مردار کړی دی ښه داسې ظلم ښه شی نه دی د ظلم نه ځان بچ کول پکار دی ظلم نه ځان حدیث مبارک کې راځي چې کله میدان محشر شي او اعمال تللی کېږي نو الله تبارک وتعالی به آدم علیه السلام ته وفرمایي ای آدمه راشه زما د عرش ته لاندې ودرېږه او خپل اولاد ته دې ګوره ستا د اولاد اعمال نن تللی کېږي زما د عرش ته لاندې ودرېږه او ګوره ورته حدیث مبارک کې راځي آدم علیه السلام له به الله ډېر یو لوړ قد ورکړی لوړ قد د خپل اولاد به ورته ټول ښکاري داسې او په بدن باندې به شنه جوړوي د آدم علیه السلام آدم علیه السلام ولال دی خپل اولاد ته ګوري اعمال تللی کېږي څه به ګوري چې په دې کې فرشتو یو تن روان کړی دی چې د نبی علیه السلام امتی به وي او په دیکو به وي او جهنم ته به بیایي فرشتو به دیکو جهنم ته روان کړی دی چې د آدم علیه السلام نظر پرېوځي چې د آخري زمانې د پیغمبر امتی فرشتو په دیکه باندې جهنم ته اغستی دی آدم علیه السلام به آواز وکړي یا احمدو احمد د نبی علیه السلام خپل نوم دی یا احمدو ای احمده حدیث مبارک کې راځي میدان محشر کې به یو سناټه وشي خاموشي بشي بالکل چې د آدم علیه السلام آواز وشو چا ته وشو اخري پیغمبر ته وشو نبی علیه السلام به آواز وکړي لبیک یا ابا البشر د بندګانو پلار حاضر یم حکم کوه څه دي آدم علیه السلام به ورته ووایي ای احمده ستا امتي فرشتو په دیکه کاغذ ته جهنم ته بیایي که څه ورله کولی شي وکړه ورله نبی علیه السلام په منډه ځان به ورسوي د فرشتو خواله چې ورسوي فرشتو ته به وایي دا خو زما امتي دی دا ما سره پرېږدئ تاسو چېرته بیایئ تاسو جهنم ته بیایئ دا خو زما امتي دی حدیث مبارک کې راځي فرشتې به ورته وایي مونږ ته حکم کړی شوی د الله د طرف نه مونږ د الله د حکم تابعدار یو مونږ په خپل څه نشو کولی مونږ د الله ولې دې جهنم ته غورځوئ مونږ ځکه جهنم ته روان کړی دی فرشتې به یې نه پرېږدي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام به د عرش طرف ته مخکې او داسې به ودرېږي او د خپله ږیره به په موټي کې داسې ونیسي دا د عربو عادت دی چې کله خفه شي او پریشانه شي که نه د خپله ږیره په لاس کې داسې ونیسي نبی علیه السلام به ږیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفئ بس تمام محشر والا ګوري تمام خلک ګوري مخکنی امتونه وسنی امتونه یهود نصارا عیسایان هندوان مجوسیان دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې نبی علیه السلام به ورته وفرمایي الله تا را سره واده کړې وه الله تحزني فی امتي زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کومه الله دا واده خو ما سره تا کړې ده الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي زه فرشتو ته هم زما امتي دی مې بیا یو هغوی جهنم ته غورځئ الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کیدی شي الله فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو دا واپس کړي دا کس دا زما د محبوب امتي دی واپس یې کړئ فرشتې به یې واپس کړي را به یې ویلي الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی اعمال ولا بیا وتلی
چې اعمال تلل کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلی ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي د ګناهونو چابړې به سپک شي आवाज به وشي پلان کې د پلان کې زوی نن کامیاب شو به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو نن چې دا आवाज وشي الله تبارک وتعالی به حکم کوي فرشتو ته انطلقوا دی بوزئ الله چرته بوزو جنت ته بوزئ کنه تاسو نه کو چاپړې درون شو د ګناونو چاپړې سپک شو جنت ته بوزئ کنه فرشتي به روان کړي جنت ته بیاي چې جنت ته بیاي دی فرشتو ته درخواست کوي مالک فریدای نه مالک فریدای سره دی بندنه ته پوسو کوم دا څوک دی چې زما د پاره دومره غمجن دی دا څوک دی مالک فریدای نه زه ته پوسو کوم فرشتي به وکړي تاسو د چې مخامخ شي نبی عليه الصلاه والسلام ته داسې ورته وګوري داسې ورته کوي ما احسن وجهك ما احسن خلقك وسمره خيسته مخ دی والله سمره ښکلی پیدا کړی من انت ته څوک دا خو راته ووایه که نه څومره الله ښکلی پیدا کړی څومره الله ښایسته مخ در کړی من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجنې نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي انا نبیک زه خو ستا نبی یم تا لا زه نه یم پېژندلی زه خو ستا پیغمبر یم زه خو ستا نبی یم ته ما نه پېژنې الله مونږ امتیانو ته نه وایو د دغې پیغمبر دا سنت په مخ باندې پرېږدئ نن امتي چاړه راوالي په مخ باندې راوکاږي د نبی علیه الصلاة والسلام دا سنت ګنده نالۍ ته ورته وکړي هغه نالۍ کې دا سنت پر راته چې په کومه نالۍ کې واړه بولم بهیږي دومره فکر نه درځي دا چاړه چې رالی لږ دا سوچ خو وکړه کنه دا د چا په سنتو زږدم دا د هغې نبي د هغې پیغمبر په سنتو ږدم چې په میدان محشر کې به سر وهلی بر وهلی زما دپاره منډې وي د هغې نبي په سنتو دا چاړه ږدم د دنیا ژوند ډېر لنډ دی سبا چې د مرګ څه پته لګي هېڅ پته نه لګي تا نن تازه جامه تو که شپې در باندې مرګ راغی څنګه به د نبی علیه الصلاة والسلام سره مخامخ کېږي دا مخ به دې پټای نه څنګه به د نبی علیه السلام سره دا سترګې مخامخ کوي چې کوم سړی مړ شي او دا غسل ورته ورکړی شي او دا اوږده ګیرې په دې سینه پراته وي او دا اوبه پکې ځلیږي او په دې حالت کې نبی علیه الصلاة والسلام لاړ شي خوند کوي که نه کوي ډېر خوند کوي نو موږ ورته وایو ګیره مخ رایه نو په هغه دا خبر ښه نه لګي نو زه هم قسم په الله که د خپل زړه د بړاسه درته وامه خو د دې وجې نه درته وایم چې ستا دپاره یو پیغمبر ګوره ډېر دردمند دی دا د هغه سنت دی نو دی به ورته وایي تا چې د ګوتې په مقدار دی چابړي ته ورته وکړه دا څه و چې زما د نیکو چابړی درون کو نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هي صلاتک التي تصلي علي هي صلاتک التي تكون تصلي علي دا خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل خو هغه درود چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل نن ستا د نیکو چابړی درون کو د ګناهونو چابړی دې څه شو سپک شو ای وروڼو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډېر وایه ښه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود ډېر وایه دا خو زموږ دقه یو اسره ده تللی شو په دې خپلو اعمالو جنت ته چېرته نشو تللی په دې اعمالو جنت ته زموږ سره صرف یوه اسره ده یقین په الله وکړه که د دغې اسرې نه ما سوا موږ سره هېڅ شی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن ده دغه یوه اسره لرو په میدان محشر کې ډاډه یم صرف په دې لفظ ډاډه یم چې زه یو نبي لرم زه د پیغمبرانو بادشاه لرم زه د پیغمبرانو سردار لرم چېرته به ما جهنم ته پرېنږدي دغه یوه اسره ده راسره دغه اسره مه ضایع کوئ د ځان نه دغه پیغمبر مه خفه کوئ نو په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې څه وایئ درود ډېر زیات وایئ ډېر زیات پې درود وایئ او د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سنتو څه وکئ
تابعداري وکړي. الله تبارک وتعالى دې مونږ ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره داسې میلاو کې په میدان محشر په حوض کوثر چې مونږ هغه ته خاندو هغه مونږ ته خاندي چې خوشاله ایرانه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مهله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر وکړئ. السلام.